بعض ایتونو لپاره الله تعالی خاص فضایل ورکړي لکه آیت الکرسی د سوره بقره یو آیت دی 3 سپاره کې بالکل په لومبه صفه باندې دی د دې ډېر فضیلت په حدیث مبارکاو کې راغلی دی یو حدیث کې راځي حضرت ابی ابن کعب ته نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل تاسو ته وکړه چې دا راته وایي چې د الله تعالی په کتاب کې د ټول نه غټ آیت کم یو دی ابی ابن کعب رضی الله عنه تعرض وکړه چې الله او د الله رسول په دې باندې ډېر خپويږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیا دغه سوال وکړه نو دوی فرمایل چې دغه آیت آیت الکرسی ته تر اخره پوری ویله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رښتینی ویلي او ته فرمایي چې ستاسو علم دي تا مبارک شي لکه مسلم شریف کې دغه روایت نقل لې بعض حدیثو کې د آیت الکرسی په باره کې راغلي دي چې دا د قران کریم د ټولو آیاتونو سردار دی او یو حدیث کې راځي چې ګوره کله تاسو د شپې ود کېږئ نو چې کله بستر باندې سملای دغه وخت کې آیت الکرسی دا وایي کله تاسو آیت الکرسی وایي نو تاسو باندې د الله تعالی له طرفه یو نگران فرشته مقرر شي هغه شیطان تاسو ته نږدې کېدونه لری کوي او تاسو ته نږدې نه در پریږدي